نن په چیمپئن ټرافي کې د افغانستان او ساوث افریقا یو ډیر ګرم میچ دی، یو ډیر غټ میچ دی د دواړو لوبډلو لپاره. ځکه په چیمپئن ټرافي کې چې هر یو لوبډله میچ بایدل نو ځان ته سختي، څنګه چې پاکستان میچ بایدل دی نو پاکستان ته راتلونکي میچز کې څومره سخت ده پاغه بس یو بل ویلاګ جوړوم. خو په دې ویډیو کې مونږ د افغانستان او د ساوث افریقا میچ حواله سره لږ ډیر ډسکشن کوو. ویډیو ډیره لینتي نه ده، شارټ ویډیو ده. ګوره افغانستان او د ساوث افریقا ترمنځ تر اوسه پورې 15 ون ډے میچونه شوي دي چې درې پکې ساوث افریقا ګټلې دي او دوه پکې افغانستان ګټلې دي. دوه میچونه افغانستان ګټلې د ساوث افریقا نه 15 میچونو کې او درې پکې ساوث افریقا ګټلې. دا میچ په کراچي سټیډیم کې د نېشنل سټیډیم کراچي کې دا میچ د افغانستان ورسس ساوث افریقا 2 بجې د پاکستان په ټایم غرمه به شروع کیږي. پچ کنډیشن چې کوم دی د آی سی سی په اختیارات کې دی، آی سی سی پچ جوړي. ګوره پرون په دغه ګراوند باندې الریډي میچ شوی دی د پاکستان او نیوزیلند چې پاکستان خپل چې کوم منیجمنت دی د پاکستان کپتان یا د پاکستان چې کوم کوچ دی پچ نشي ریډ کولی چې دا پچ د ډومبني بیټینګ د لپاره خده او دویم بیټینګ د لپاره خده. په خپل هوم کنډیشن باندې ګوره پاکستان وان خوړلې دي نو افغانستان لم په دې میچ کې پچ ریډ کولو کې ډیر زیات کیرفولي ځان ساتل پکار دي. او ټاس دوران میچ چې ټاسو غټي کچري افغانستان نو پهلا بیټینګ او بالینګ کې د هم په دغه فیصله باندې د هم د پچ ریډینګ نه پس چې کوم د افغانستان ایکسپرت دی د پچ ریډ کې نه پس ته په دې فیصله وکړي. نو ګرم میچ ته میچ دوران به هم تاسو له اپډیټ ملاويږي زما په دې پیج او میچ نه پس په تفصیلا خبره کوو.